بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وارینا مسجد مشرون شکیم پریس کانفرنس و کایگا بارش خبر گاوان مسجد مشرون خلاص ورتا ویلای خو ټانګ د پټیکلې کا شاره مشرون ورتا ویلای شي زه د په مقصد مسول پوښتنه د اویز د کیم پریس کانفرنس کو واه دغه د تاسو ضرورت پېښ شو په کیمه وځي د پریس کانفرنس وکړو او دویمه خبره دا چې د کیمه خبره وکړل چې موږ وطن پاکستانی او د اسلام آباد احتجاج ذکر یې هم وکړ چې په داسې حالت نارې سره لګولي دي اسلام آباد چې کیم احتجاج موږ کړی و د اخري ورځې پر زه وتاوم نو ورته د پاکستان خلاف موږ ناره لګولې دو نن د افواج پاکستان خلاف لګولې دو موږ خپل حقوق وړي دي پنځه مطالبین وې چې هغه حکومت ته تسلیم کړل د فوج ادارې هم تسلیم کړل چې دا تاسو په حق باندې استای موږ خو د خپل حق ته پوره تللي د حق مطالبه ما پابند ریاستی ادارې چې څوره هوه دغه ټوټل د تسلیم کړل چې تاسو په حق باندې استای موږ د پاکستان خلاف نه یتلل نو ورته د پاکستان خلاف موږ ناره لګولې دو او چې کیمه خلک کیمه ناری ولګولې تیشو لغالت ناری ولګېدل خو هغه خلک ولګولې چې کیم خلک زینامینه نو خلک کیم سیاسي خلک دی چې د پښتاني مشروم زون ته یغه کسان روغلي یغه کسان لګولې دي میرا قبایل مغالطه ناره لګولې د نن انډیا څخه خیال شته او بیا د افسوس خبره ده دو که څوک وایي موږ د سټیج نه بار بار دا شی کنټرول کاوه دغه نفي هم کوله چې د سټیټ خلاف د سټیټ د ادارې خلاف چې څوک ناره ونه لګاوستی دا د ویډیو په شکل شه موجود هدي خو نه د منظور پښتین پښتون مشتول یو خدای سي نو سره پښتین لګاولای دی د منظور د خلینو متایخ صالح دا خبره رونوري چې د اسلام آباد په احتجاج شه د سټیټ خلاف ناره لګولې دو یا د فوجي ادارې خلاف ناره لګولې دو نه د حقوق خبره کوله پنځه مطالبین مې دغه خبره کوله که چې موږ خپل د کیم د موږ حق ته د خپل ریاست نه د خپل ملک نه موږ هغه غوښتي که دغه تاسو دا یې چې دا د ملک خلاف ده خبره خو دا خو بیا ډېره د افسوس خبره ده او بله د افسوس خبره دا ده چې دا کیم شاید میرا خاص کر په مسجد کوم شه په قبایل شه په ټوټل شه هداي په مسجدو شغلیان هزیوتای چې کیم سړی وویني چې دا په مخ باندې راوند دی اصلای د کوم خدمات کوي د کوم د پوره وخت دی بیا دې زړه دا ورولوي چې دغه نه خو لیډر جوړیږي دا خو ډېر په مخ راوند شه دا غازي دی ونتی او دغه په مقابله شه یو ګروپ خامخا هدا میرا رچیږي منظور دا ټیک شولا عمر نو کامي د کوم ناره د کوم د حقوق ناره لګاولې دو چې حکومت ته د دنه فایده وي او ملک ته ځنه نقصان نه وي د ملک خلاف دای ناره نه لګوي نه د دا میشن وي بیا ویله دا ضد ورسره کاوستی چې واري کاژن خای دی خو لیډر جوړ شو ډېر په مخ ورو شي خدای دې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړو ګوره زه یا خبره درته کوم چې هر سړي ته کس استی چې د سړی په خوله چې ته یې وختار دی دا خبره دی د کوم په مفاد شکو که په نقصان شي که کوی په مفاد شي بیا ته ودغه شتاکشي نه ماسي د مشر چې یاره دغه څه مقصد بل دی په زړه شوی بل څه وي ته د زونه خدای ما جوړاوه ته د زړه د رازه مالک نشه جوړېدای شي پلونکي په زړه څه شی دي ظاهرا خبره تا کسه چې د ظاهرا خبره د کوم په نقصان شدو که په فایده شدو د خدای د پورا دا د کچاره مالو کوم ته د رسول کاوم زه زبردست ګولې نه د وسه پر کړه کاوم چې د کوم د څوره حقوق خوړلې دي هغه ډیر دي همیش نه درخوا غوړي انډیا سره د کوم د بربودینه د کوم شه د اتفاقی رواستانه نه بالکل وداره دا